الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کې یو سل څوارلس سورتونه دي، پای کې د آخري درې سورتونه تاسو د ختم په طور پرېښي دي چې د دې آخري سورتونو څه وضاحت او معنی زه وکړم۔ د دې سورت الاخلاص احادیثو کې ګڼ نومونه راغلي دي، پای کې دا کم نوم چې قرآن مجید کې لیکل دی سورت الاخلاص، دا پکې مشهور ترین نوم دی۔ اخلاص، خلوص، خیلام سواد نه وتی دي، خالص کولو ته ویل شي۔ دې صورت ته د اخلاص صورت ولې وایي؟ په دې صورت کې چونکه خالص د توحید ذکر دی، د بل څه څیز په دې کې ذکر نشته، نه د بل عقیدې، نه د څه عمل، نه څه د ذکر او اذکار، نه بل څه د قرآن مجید څه مضمون، بس یو مضمون، هغه مضمون ته توحید وایي۔ دې صورت کې چونکه خالص توحید ذکر کړی دی، د دې وجه نه دې ته سورت الاخلاص وایي۔ دې نوم کې دا حکمت پروت دی چې هغه توحید چې هغې سره د شرک آمیزش وي، د شرک ګډون وي، الله هغه توحید نه قبلوي، هغه ایمان نه قبلوي چې پای کې د شرک ملاوټي۔ قرآن مجید کې سورۃ یوسف کې وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، دا غي مطلب هم دغه دی چې ډېر خلک داسې دي چې د ایمان مدعیان خوي، د ایمان مدعیان وي، لیکن هغې سره د شرک ملاوټي کړي۔ شرک خو کله هغې چې ته مونږه شرک اکبر وایو، د الله په ذات کې یا د هغه په خصوصي صفاتو کې مخلوق د برخې خاوند ګڼل دی ته شرک وایي۔ نو د الله رب العزت ذات کې او د هغه صفاتو کې او د هغه په خصوصي عباداتو کې وا څوک شریکو نه، د دې صورت تعلیم دغه دی۔ د شرک دویم قسم هغې ته ریاکاري وایي، حدیث کې هغې ته شرک اصغر وایي۔ د شرک اصغر مطلب دای چې یو سړی عبادت خود الله کوي، لیکن د هغه اراده پای کې د نمود او د نمایشي، اراده یې دای چې خلک ما ته ښه سړی ووایي، یا زما علم خلقو ته جتو شي، یا زما علم عمل دا خلقو ته ښکاره شي، زما خیر خیرات خلقو ته ښکاره شي، او په دې بنیاد باندې زما شهرت شي، دې ته شرک اصغر وایي۔ حدیث کې دې ته ریا وایي۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایي دا چې یو سړی یو عمل کوي، من عمل عملا یرایا فقد اشرک، یو سړی د الله د رضا څه کار کوي، څه عبادت کوي، څه نیکي کوي، لیکن هغې کې د هغې اراده نمایشي، خلق خوشحالولی، خلقو ته ښودنی، یا نور دنیايي مفاد هغې پورې تړلي، نو دا شرک دی۔ من عمل عملا یرایا فقد اشرک۔ بل حدیث کې راځي چې یو سړی دغه چل کوي، شرک اصغر کوي، نو ترکته و شرکه، زه هغه سړی هم پرېږدم او د هغه شرک هم پرېږدم۔ نعوذ بالله، نعوذ بالله۔ همیشه لپاره خپل نیت صاف ساتئ۔ شرک اصغر او شرک اکبر دو جدا جدا څیزونه دي۔ د شرک اکبر مرتکب مشرکی، کافری، جهنمی، او د شرک اصغر مرتکب مسلمان خو دی لیکن کمزور مسلمان دی، ځکه عمل برباد دی۔ د ریا عمل الله نه قبلوي۔ دلته نږدې سورۃ الماعون کې تاسو د کفارو په خوینو کې ویلي دي چې الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، خلق قیامت نه مني چې هغې ریاکاري کوي،
زمونږ تجربه دا ستاسو به هم شاید وي چې کله زمونږ خوا کې چم کې گاون کې څوک غریب غربایي که نه د هغې څوک خیال نه ساتي څه پیسې نه ورکوي خو چې کله جومات کې اجره کې یا یو میدان کې سپیکر لګېدلي او چنده غواړي سړی یو خبرو کې دوو کې دریو کې د کورونو نه زنانه پیسې لیږل شروع کی او بیا هغه صاحب څه دعاګانې وکړي نو خلک نور تیز شي سوال دا چې موږ ته په خپل چم گاون کې غریب نه ښکاري زمونږ مطلب دا دی چې تاسو د مدارسو یا د جماعتونو یا د غریبو علماو خدمت نه کوئ دا نه مطلب دا دی چې زمونږ من حیث القوم مزاج خراب شوی دی چې یو ځای زمونږ نوم کېږي نه هلته کې مونږ خرچه کوو او چې یو ځای زمونږ نوم نه کېږي نه هلته مونږ خرچه نه کوو دا مزاج ښه نه جوړ شوی پکار دا دی چې سړی دی ہر آغا ځای کې خرچه وکړي کوم ځای باندې چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم راضي کېږي کوشش دغه پکار دی ریاکاري نه ده پکار دغه قسمه چندې یا دا قسمه خرچونه د هغې بنیاد پر ریاکارۍ چې د فلاني نوم یې واغست او زما یې نوم واغنغست دا قسمه عمل دا الله نه قبلوي تاسو سورة البقره کې ویلي دي چې کله یو سړی عمل کوي او په یې کې ریاکاري کوي نو څه چلي مثالې چې قرآن کم پیش کړی دی هغه دا دی چې مثالې د هغې ګډ دی چا بلکل همواري په هغې لږه دوړه پرته وي او چې کله پې په شبو باران شي نو فترکه صلا هغه بلکل صاف شي نو ریاکارۍ سره د انسان عمل نه ټینګېږي د دې وجې نه په عمل کې به هم د اخلاص د نیت ضرورت وي او په عقیده کې به هم د نیت د اخلاص ضرورت وي په دې بنیاد باندې دې صورت ته صورت الاخلاص وایي احادیثو کې راځي چې دا صورت ثلث القرآن دا قرآن مجید درېمه ده بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې آیا تاسو ستړي کېږئ په دې چې د شپې د قرآن مجید درېمه حصه ووایه تو صحابه کرام ویل یا رسول الله واینا یطیق ذلک مونږ کې څوک دې طاقت لري چې هر شپه دې ثلث د قرآن وایي درې حصې قرآن د وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سورۃ الاخلاص ثلث القرآن ده ته دې حدیث دو مطلبونه بیانې محدثین یو مطلب خو عام دی هغه دا دی چې قرآن مجید د سورۃ الاخلاص اجر الله دومره ورکوي لکه څومره چې د قرآن مجید د درېمې حصې ورکوي په دې زموږ ایمان دی الله په بعضې کلماتو کې ډېر کمال یخي چونکې دا کلام د هغه دی په دې وجه هغه ته علم دی چې زما په کومه کلمه کې څومره اجر دی په دې د عقل اس دس غلولو ضرورت نشته دی دا الله کلام دی هغه په شپو کې په مقاماتو کې په اماکنو کې باعزین الله فضیلت ورګي مساجد ټول له فضیلت نه ډک دي لیکن په بیت الله کې مسجد حرام کې د مونځ څخه کم اجر دی او بل ځای نشته ټول شپې د الله دی لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شهر تو دارنګه د الله باز کلام د باز نه افضلی هغه ویلی دی د خپل رسول په ذریعہ باندې صلی الله علیه وسلم تو دې وجنا دې کې سبعد نشته اصل رواله نشته البته مونږ چې کوم سيزونه ځان نه جوړو نه دا مناسب نه دي زمونږ خلک چې قرآن مجید ختم کړي نو سورۃ الاخلاص پکې درې ځله وایي نو دا عزیز بناوټي دی مصنوعي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد صحابه کرامو نه د قرآن مجید د ختم په وخت کې درې ځله سورۃ الاخلاص ویل ثابت نه دي اصول لري چې هر هغه عبادت چې صحابه کرامو نه کړي هغه ته عبادت نشي ویل خپل عقل بخامخا په شریعت کې نه ور داخلو څنګه چې کړي دي هغه شانته بکول شي او د ثلث القرآن خو یو مفهوم دغه دی چې سورۃ الاخلاص دا د قرآن د درېمې حصې اجر ورکوي الله رب العزت په دې وجه باندې دا لوستل پکار دي سورۃ الاخلاص هر شپه لوستل پکار دي
پخوانو استادانو اوس هم بعضې خلک کوي داسې چې هغې سورة الاخلاص زمونږ پښتو کې ورته قل هو الحمد وایي دی ښودلي دي او هر مونځ کې خلق دا وایي زمونږ خدا نه وایو چې خلک کوي خدا نور هم د الله کتاب دی قرآن مجید د بسم الله نوالې تر والناس پورې د الله کتاب دی د ډېرو خلکو ذهن دا جوړ شوی دی چې ګندې په دې نورو مونځ نه کېږي د ډېرو عوامو دا ذهن دی بس هر رکعت کې ځکه قل هو الحمد وایي نو دې ما لږ محنت پکار دی چې نه قرآن مجید لوستلی ویلی دی چې فقرو ما تیسر منه قرآن چې څومره آسانی تا ته لوستی شي هغه هم راولو ده احادیثو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تلاوت ثابت دی په منځونو کې نه جدا جدا دی د جمعې دروازې ځان لري د ماسپښین او د مازدیګر د منځونو ځان له ثابت دی د سحر د سنتو او دارنګې د ماښام د سنتو ځان له ثابت دی د وترو ځان له ثابت دی تو دې طرف ته دا کمې پیدا شوي دي دا پوره کول پکار دی دا ټول قرآن د الله کلام دی او ټول قرآن راغلی دې دپاره دی چې مسلمانان دا حسب توفیق د دې یاد وکړي د دې حفظ وکړي او دا بیا هسې هم لولي او په مونځ کې بالخصوص لولي نو یوازې دې باندې اکتفا نه دي کول پکار چې سړی صرف قل هو الحمد ووایي او نور قرآن نه ناواقف دی نور لم ټیم ورکول پکار دي چې بني آدم قرآن مجید زده کړي او هغه بیا په منځونو کې وایي دې صورت ابتدا کې تاسو وګورئ د جمله دا قل هو الله احد د دې شان نزول کې شان نزول سبب نزول څه شی دی هغه حالات چې په کومو حالاتو کې قرآن مجید نازلېده دې ته سبب نزول او شان نزول وایي زمونږ خلک د دې نه شان نه نون لري کې شان نزول ورته وایي شان نزول نه شان نزول سبب نزول چې کومو حالاتو کې دا راته نو هغه حالاتو کې چې کله مونږ د هغې بیان وکړو نو هغې ته سبب نزول او شان نزول وایي په دې ډېر لویو لویو خلکو کتابونه لیکلي امام واحدی په دې کتاب لیکلی دی حافظ سیوطي په دې باندې کتاب لیکلی دی دې سلسله کې بعض روایتونه کمزوري دي نو اس حال کې یو کتاب چاپ شوی دی هغې ته وایي الاستیاب فی بیان الاسباب درې جلده کې کتاب دی کم خلک چې تحقیق ګوري نو هغه کتاب دی واخلي ځان له دا څومره سبب نزول چې بیان کړي شوي دي نو پای کې هغې د صحت او د عدم صحت کوشش کړی دی چې کم روایات صحیح دي نو هغه هم لیکلي دي او چې کم روایاتو کې څه کمزوري ده نو هغه هم لیکلي دي دا پکار دی د قرآن مجید د عالمانو دپاره ځکه ډېر آیتونه داسې شته دی چې سبب نزول د هغې نه معلوم نو انسان په هغې نه پوهېږي ډېر داسې آیت شته دی لکه قرآن مجید کې دا شته دی چې فاینما تولوا فثم وجه الله تاسو چې هر خوا مخ کو په مانځه کې نه هلته د الله رضا شته دی نو څه مطلب دی چې قبلې ته مخ کول شرط نه دی اوس چې کله دی د نزول واقعه معلومه شي انسان ته چې دا په کومو حالاتو کې نازل شوی نو بیا به اشکال ختم شي قبلې ته مخ کول په مونځ کې شرط دی آیت کریمه څه مطلب دی آیت کریمه مطلب دا دی چې صحابه کرامو د شپې یو ځای کې مونځ کړو هغه ځای داسې و چې هلته کې سکونه چې تپوس دې وکړي چا یو خوا مخ کړی چا بل خوا مخ کړو چې سحر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې مونږ ډېر کوشش وکړو لیکن مونږ ته قبله معلومه نه شوه څه وکړو مونږ هغه ټایم د آیت کریمه نازل شو چې دغه شان حالات یې نو بس ټیک ده هر خوا چې ته مخ کې لمونځ به کېږي البته چې تا ته قبله معلومه نو دا آیت د هغې نه بحث نه کوي سبب نزول قرآن فهمې دپاره دا ضروري علم دی دا یې نه وایي سړی چې دا ډېر نقصانی چیز دی د قرآن مجید په فهم کې نقصانی نه دی دا ډېر مفید دی نقصان د دې دا دی چې بعضې خلک د سبب نزول په بنیاد باندې بعضې آیاتونه بغیر د څه دلیل نه خاص کی
دغه مسله دا گمبیر په دې کې دا نه چې سبب نزول موانو یعنی بعض آیات وی دا غي سبب نزول وی الفاظ دا غي عامی خلق هغه آیت عام نه لګي بلکې هغه واقع پورې خاص کی کوم واقعا د پاره چا راغلی او بلا دلیل خاص کی شاہ ولی اللہ رحمه الله وی چې دا انداز اضر الاشاء فی فهم القرآن دا ډیر بدترین چیز دی د قرآن په فهم کې دوبار کې محدثین مفسرین لیکي چې مشرکین او تپوس کو چې صف لنا ربک کم رب تا ته مونږ را بلې نو مونږ ته خدا لږ اوصاف وغیا و د رب صفت بسنګ کیږي رب مخلوق خدای نه چې تا ته یو سړی وایي چې دغه شانت سپین وي داسې تور وي داسې زیړ وي اخو لیس کمثله شیء دا الله پشان کائنات کې څه شی نشته د مخلوق خو الله سره تشبیه ورکېدی نشي صف لنا ربک الله په څه پیژندی شي الله د هغه په صفاتو پیژندی شي الله په ذات نشي پیژندی د شکل باندې نشي پیژندی تا ته به څوک څه وایي چې الله سره یعنی مخلوق او خالق خو ځان له ځان له څیزونه دي سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی تا ته وایي چې الله داسې دی او داسې دی او داسې دی او د هغه د ذات تفصیلات تا ته شروع کړي الله په ذات نشي پیژندی الله په صفاتو پیژندی شي دغه صفاتو کې با مشرکین د دوکې شکار کېدل د دې وجه نه الله رب العزت خپل تعریف او خپل تعارف په خپل وکړو چې دې ته ووایه قل ووایه هو علماء ته پته د ضمیر شان وایي هو الله احد هو الله احد آغا اللہ چې دا هغه په باره کې تاسو تپوس کوئ هغه الله دی او اکی یو دی د چا باره کې چې تپوس کوئ الله ویلی شي مشرکین او الله منو قرآن په دې گواه دی بے شمېره آیتونه دی قرآن مجید کې چې مشرکین او الله منو لیکن الله یې پیژنده نه عبادات به کول حج به کو زکات به ورکو ګیرې ساتلې ماشومان به سنتول ترخونو ویښتو زیر ناف ویښتو دا به لرې کول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یو کتاب دے حجت اللہ البالغۃ حجت اللہ البالغہ پہ گیا گئے چپٹر یہ خیر باب حقیقت الشرک کم چاہ اہل علم دی آگا چپٹر دیو گوری کہ شرک سے شیر ہے تو شرک سے مطلب دے اور مشرکین و اللہ منو کنے منو اللہ پیجندہ کنے پیجندہ اب تفصیلی لکھ رہی کانت الصلاۃ کانت فیہم الزکاۃ حج د بیت اللہ میں ہم کو قرآن مجید داغی سورۃ الانعام کے تذکرہ کرے دا سورۃ الاعراف کے ہم تذکرہ کرے سکول دا اللہ کور دے جب اتلل اذا فعلوا فاحشۃ نالتے ویسو کول جامع بیو باسلے ادا بیویل چې دې جامو کې مونږ گناہ کړی دا جامع د دې مستحق نه دي چې مونږ دا الله کور ته وسو طواف به برهنا ہو کر کو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم رهنمایي نه د خلق په داسې قسم شیخه کم نه وتی دا شیخی ده بلا دلیل شیخی ده ولې وجه سخی والله وجه سخی چې دې کپڑا کې مونږ گناہ کړی نو دا د دې مستحق نه ده چې زه د الله کور ته بوزم دا ته په خپله ولیدلې ګناه خو تا په وجود کړی ته شیطان کار نه دی چې هغه د انسان نه جامع مباسي او ویم شرموي الټه ګناهګار هم کوي او رنګ د څه شي ورکي د نیکۍ قرآن د دې تنقید کړی دی یا ایها الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد د هر مونځ په وخت کې خپل لباس زیب تن کوئ او مشرکین و تنقید کړي چې اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبانا چې کله فاحشو کی مفسرین بل اتفاق لګي چې په بربند طواف وکړي نو سوئی دا زمونږ مشرانو داسې کول
هغې دومره نیکان ځان ګڼل چې د الله د کور ته یې هغه جامې نه وړل غوښتل چې په هغې به یې ګناه کو، طواف به یې کو. مشرکین داسې خلق دی چې هغې الله پیژني نه، د الله پیژنګلی په بل څه نه راځي. هغه شعر دی د اقبال، چیست قرآن کلام حق شناس روئے چیست قرآن اے کلام حق شناس، اے د حق خبرې پیژندون کیا تا ته پته شته چې قرآن څه شی دی؟ دا د رب کلام دی، آمد بناس خلقو ته راغلی دی، خلقو ته د الله ذات ښیي چې الله به سړی څنګه پیژني، الله په صفاتو پیژندی شي. ووایه هو الله، هغه الله هغه چې تاسو یې تپوس کوئ هغه الله دی. څنګه دی؟ احد، یو احدي یو واحدي. زمونږ ژبه خو نیمګړې غونده ژبه ده، موږ د دواړو معنی یو کوو. پاروی کې احد ګنتی کې نه راځي، دا انسان نه ده. د احد پسې دویم نه راځي، واحد پسې دویم راځي. خو زمونږ دا ژبې خو دا عجم دي که نه، ګونګی ژبې دي. په نورو ژبو کې د احد صحیح معنی نه کېږي. احد هغه چې د هغه نه اول معلومي نه آخر معلومي، هغه په خپله اول یا خپله آخري، خپله ظاهري یا په خپله باطني، چا نه پیدا نه کوم چې قرآن دلته کې تفصیل کړی دی، څوک ته پیدا نه. زمونږ چې کوم استادانو معنی کول هغه دا وه، ووایه هغه الله احدن اک یو دی، شمیر کې ورسره بل څوک نشي راتلی. دا د عقیدې صورت دی. عقیده باندې وضاحت کوي د عقیدې چې الله سره په شمیر کې به هېڅ څوک نه راځي، نه د هغه په ذات کې، نه د هغه په صفت کې، نه د هغه په خاص حقونو کې، عباداتو کې. او که چا راوستلی نو شرک یې کړی. الله الصمد، صاد میم دال، دا اصل کې د داسې لفظ نه وتلی صاد میم دال چې هغې ته مونږ پختګي وایو. یو داسې کوټلې لرګی، یو داسې مضبوط چټان چې انسان هغې له تنګلی رو بغي چې د هغې نه ټن ټن آواز راځي، هغه څیز تنبی. عربی کې د دې لفظ بناوټ د دغه نه دی. الله ته الصمد وایي، ولې ورته وایي؟ په دې وجه ورته وایي چې الذي یصمد الیه فی الحوائج، هغه ته قصد کولی شي، اراده کولی شي هغه طرف ته په حاجتونو کې. الله چاته محتاج نه، خلق ټول هغه ته محتاج. هغه نه پیغمبرانو ته محتاج دی، نه رسولانو ته محتاج دی، نه ملائکو ته محتاج دی. دا ټول کائنات هغه په خپله پیدا کړي دي، لیکن هغه دی متکبر. د هغې متکبر صفت د ښکاره کولو دپاره د دنیا نظام هغه په مخلوق چلی، لیکن الله د دې نه خپل لاس او خپل قدرت نه دی وباسلی. ټول مخلوق هغه ته محتاج دی. الذي یصمد الیه فی الحوائج، هغه ذات ته وایي الصمد. قرآن مجید کې یو مضمون چړلی دی، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه. دا الله لپاره اسماء حسنا دي، هغه خلک پرېږدی چې هغې د الله په نومونو کې کږلیچ کوي، الحاد فی الاسماء چې کوي هغه خلک پرېږدی. الحاد فی الاسماء څه شی دی؟ د دغه آیت کریمه لاندې مفتی احمد شفیع رحمه الله معارف القرآن ولولی تاسو، یې بتاو سره نن چې لړ شئ هغه وګورئ چې اسماؤ کې الحاد څه دی. لومبنی دا دی چې هغه نوم مخلوق له کېښودی شي کوم چې د الله پورې خاص دی. د الله خاص نوم څه دی؟ الله. مخلوق ته الله ویل وصحیح دا الحاد دی فی الاسماء، دا کږلیچ دی په نومونو کې. د الله خاص نوم دی الرحمن، مخلوق ته رحمان ویل الحاد فی الاسماء دی. دا نومونه هغه لیکلي دي. القیوم دا د الله خاص نوم دی، مخلوق قیوم نشي کېدی. صمد دا د الله خاص نوم دی.
مانا څوک تپوس وکړي بچي له عبدالصمد نوم کېږدم زه ورته یم نه. نو ډېر ساعت حیران مې که دا خو صحیح نوم دی. زه ورته یم نوم صحیح دی خو علي به ورته څوک نوم غلط نه دی خو زمونږ خو هر ځای د شارټ کټه دی. صمد خان وایي خلک، صمد خان ویل خو د شرک ارتکاب دی. مفتی احمد شفیع رحمه الله کتاب وګور ته د آیت کریمه لاندې وګوره تا ته خپله بدولې. قیوم خان څومره خلک وایي عبدالقیوم چا ویلی؟ یعنی مسلمان ہو کے موږ ته دا پته نشته دی چې دا الله کم خاص نوم دی چې مخلوق ته نشي ویلی. زمونږ علاقه کې چې خلک یو بل ته آواز کوي نو یې پلاني الله، دلته هم شاید دغه چلی نوم واخلي بیا ورپسې الله وایي، د لالا په ځای څه وایي الله. دا څه ښه خبره ده؟ ٹھیک ده دا عقیده نه دغه، لیکن دا خو د الله د نوم بې عزتي دا دی په دې نه پوهېږي څه وایم. صفا لالا دې وایي پښتو کې، ماما دې وایي کاکا دې وایي، ولې الله وایي دې چاته؟ نو الحاد فی الاسماء یو دغه دی چې دا الله خاص نمونه مخلوق لګي دي. ادویم دا چې یو نوم داسي چې هغه الله ځان له نه یخي. قرآن و حدیث کې چې کم نوم د الله نشته، دا مفتی صاحب تصریح ده زمانه ده د دې سورۃ الاعراف آیت لاندې ولله چې کم نوم الله ځان له نه یخي قرآن او حدیث کې هغه نوم به الله ته نشي ویلی. هغه وی دا الحاد فی الاسماء دی. یو درېیم یو قسم ښودلی دی دوبار کې صمد دا د الله خاص نوم دی. ته چا نوم دغه یي نه هغه پکار دی چې مونږ هغه ته درست نوم وایو. عبدالصمد ورته ووایو، عبدالرحمن ووایو. زمونږ نومونو سره عجیبه عجیبه کاری. سړي به نوم یخي بچي لا محمد، نو دا خو ښکاره ده دا د هغې ذات نوم دی کوم ته چې مونږ سید الانبیاء والرسل وایو، خاتم النبیین ورته وایو صلی الله علیه وسلم. نو دا نوم چې کې نه خلک هغه ته محمد وایي که محمد یې ورته وایي. یعنې زمونږ ایمانی حالت دومره کمزورې شوی دی، هغه نور څیزونه پرېږده، دا خو عام څیزونه دي، دې طرف ته مونږ توجه نه ورکوو. د سره دا د وزګارو خلکو کار ښکاري خلکو ته. په دې محمد نوم کې څومره مټاس دی، د دې شروع هم د شونډو نه کېږي، د دې خاتمه هم په شونډو کېږي. تاسو ووایه محمد نوم چې ووایه که صلی الله علیه وسلم، د دې ابتدا هم د میم نه کېږي او دال هغه هم شفوي دی. نو دا خو دومره خوږ نوم دی، مټاس واله نوم دی. د هغې نوم نه مونږ څه جوړ کړي دي محمد. دا خو زمونږ مخ د وهلو دی. مونږ به د بل چا نه څه ګیله وکړو، مونږ خپله سوچ نه کوو. د خپل پیغمبر نوم مونږ د هغې احترام نه ساتو. نو دې ته خیال ساتل پکار دي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوم احترام وشي، او دارنګې د الله د اسماء حسنا هم احترام وکړی شي. الله الصمد، الله دې بې حاجته، لم یلد ولم یولد. څه خلق و داسې چې هغې الله له زامن لوڼه ګڼل، څه داسې و چې هغې الله خلقو ته محتاج ګڼل. امام فخر الدین رازی رحمه الله لیکلي دي خپل تفسیر کبیر کې چې دنیا کې داسې څوک نشته دی چې هغه دا ویلي چې دا الله دې ګندې داسې اولادي څنګه چې زما او ستا نه پیدا کېږي. داسې چا نه دی ویلي. کہ عیسیٰ تاغی ابن اللہ وے ناغد آغی کتابونو کے لگو گورا جاگی ایسا مطلب اخلی. اصل کی پخوانو کتابونو کے وے نیکان و بندگانو تا ابناء اللہ وے. ابناء بمانے دوستان دے، زامنو پمانے نو. دا یو مشترک لفظ ہو یا مونږ دام ویلی شو چې دا یو مجمل لفظ دی چې قرآن مجید هغې ته متشابهات وایي. هغې خلکو د دې حقیقي معنی مراد واغسته او هغې ته ابن الله زامن ویل شروع کړل. ونه بني اسرائیل چې وایي نحن ابناء الله واحباؤه، د دې څه معنی ده چې ټول بني اسرائیل ځان ته د الله زامن وایي؟ نه،
دنیا کې داسې چا نه دی ویلي چې مونږ د الله حقیقي زامن یو. یو ډله نیوکه یې وه لیکن نورې ډلې داسې نشته دی. د ابنیت عقیده د هغې دغه نه ده. هغه دا ده چې څنګه د یو سړي زوی د هغه په مال اهل کې اختیار لري. پلار نه یې په کور کې څوک راشي د کور نه ورله لور یا زوی څه شی ورکولی شي. نو دارنګې که مونږ عیسی او مریم ته آوازونه وکړو نو هغې مونږ له څه شی راکولی شي. دې ته عقیده د ابنیت. او شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي خپل حجت الله باب حقیقت الشرک کې چې ډېر خلق داسې شته دی چې هغې په دغه نقش قدم روان دي. د هغې خیال دا چې دنیا کائنات ته نظام ګندې انسانان چلی مخلوق یې چلی ګندې د الله په دې کې اختیار نشته دی. نو که مونږ د مخلوق نه مافوق القدرت څه شی وغواړو دا مونږ له راکولی شي. شاه ولی الله چې تفصیل ذکر کی نه بیا وایي په دې امت کې دغه بدبخت خلک دا کسان ته بیا نیکان بندگان نه وایي بلکې د الله نازولی ورته وایي. فیتلجلج لسانه ان یسمیهم عباد الله. د الله بندگان ورته نه وایي په دې باندې ژبه کې تړتړاهټ راځي. تا نشي ویلی څه ورته وایي ورته محبوب الله. بیا وی وهذا مرض جمهور الیهود والنصارى. دا د ټولو یهودیانو او د نصرانیانو مرض دی. ومنافقی دین محمد صلی الله علیه وسلم یومنا هذا. او په دې امت کې چې د عقیدې کم منافقین دي د هغې دا مرض ده. موږ چې کله ماسټر کوو دا حجت الله د ایم اے کورس کې وه پته نه لګېږي چې دی چا خپېړه مې کړې. دا کتاب یې د ایم اے کورس نه وباسلی دی. ما و سبقان ویلی دی استاد نه حجت الله البالغه ما استاد نه یو حرف ویلی دی خو بار کې دا د ایم اے په کورس کې و پخوا. نو شاید د دې عقیدې د سمولو د وجې بعضې خلکو ته بد لګېدلي هغې خپل اثر رسوخ استعمال کړي دي او دا توحید مرقع کتاب دی لرې کړی دی. شاه ولی الله هغه لوی سړی دی رحمت الله تعالی علیه چې پاک و هند کې د هر یو کس محدث سند کې واخري دی. دا هغه سړی که د سړي تعلق هرې فرقې سره وي هر جماعت سره وي خو چې قرآن او حدیث ور سره وي نو د په سند کې به شاه ولی الله خامخا وي. دې سړي کې کمال دا دی چې دی فقها او محدثین یو ځای کوي او کم اختلاف چې راځي د خلقو په منځ کې د هغې اختلاف ډېره د انصاف فیصله کوي. زما خپل کله کله هغه چټي حس وایي چې شاید دا څه د دغې وجو چې دې قوم کې اتفاق رانه شي دا کتاب خارج کړی شوی دی. دا ډېر د کار کتاب دی. لم یلد ولم یولد نه د ده نه څوک پیدا دي نه دی د چا نه پیدا دی. یعنی الله رب العزت د چا اولاد نه دی او الله د چا پلار هم نه دی. د دې څه مطلب دی دا یې څوک نشته دی چې په الله داسې غالب شي لکه څنګه چې پلار په خپل اولاد غالب شي او دا یې څوک نشته دی چې الله د هغه د مینې نه داسې مغلوب شي لکه څنګه چې پلار د خپل اولاد د مینې نه مغلوب کېږي. دا الله یو نظام دی یو انصاف دی هغه چلی. حدیث کې راځي سار موږ حدیث وایو ایکم ما دا حدیث سار پیش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خپلوان راغوښتل هغې ته د دین خبرې وکړې. بیا ورته ویل قیامت پر ورځ به ځان د اور نه په خپله بچ کوې. آخر کې چې راغلی ویې فرمایل یا فاطمه انقذی نفسک من النار. فاطمه خپل ځان به په خپله د اور نه خلاصوې. ما لک من الله من شی. زه تا د الله د عذاب نه نشم بچ کولی. دا د قیامت دروازې خبره ده. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي. شفاعت په خپل ځای مسله ده خو الله اجازت ورکړی ده. د هغې نه انکار خو الحاد او کفر دی. په زبردستی هېڅوک په الله څه کار نشي کولی. په الله هېڅوک زورور نه دی. د مینې په رنګ کې په هم زورور نه دی. یو مرتبه ورکړې ده هغه زموږ رسول صلی الله علیه وسلم له چې هغه مرتبه مخلوق کې الله بل چاله نه ده ورکړې. اور شاعر وی بعد از خدا بزرگو تو یہ قصہ مختصر. لنډه خبره دا ده
چې دا الله نه رستو مرتبه د چا ده؟ د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ولم یکن له کفوا احد، کف برابر ته وي احد یو تن، ولم یکن له کفوا احد، او نشي کېدی د هغه په شان دی د هغه برابر یو تن هم. د الله په شان څوک نشي کېدی، نه په ذات کې نه په صفت کې. ته پسې الله اکبر ویل پکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. مخکی صورت کې تاسو توحید لست، خالص توحید بل پکې نو. توحید هغه بنیادی عقیده ده چې انسان داغه د آخرت د دار و مدار بنیاد د توحید په عقیده ده. چې کله خراب هوا نو کدا هر څومره نیکه کړي، حجونه زکاتونه کړي، برباد دي. او چې کله دا عقیده نو کدا هر څومره بد اعمال کړي نو دی بهشک دا خپل بد عمله د وجه جهنم ته خلال شي، لیکن مؤمن د ابد الاباد او همیشه د پاره په جهنم کې نه. دا مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده ده. مؤمن بزی گناہگار، لیکن ابد الاباد د پاره نزی، همیشه د پاره نزی. د توحید عقیده چې کله زړونو کې نال شوا، زړونو کې دا عقیده روخته، بیا دې دشمنان ډېر. بیا زمونږ زمانه کې به شمېره دشمنان دي. مسلمانانو سره د خلقو دشمنی پس شي ده په هغه څیز باندې ده په کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی وه. دا سورتونه سورت الفلق او سورت الناس کومو حالاتو کې نازل شوي دي، هغې دپاره به لږ غوندې تاریخ ګورو. مدینه منوره کې چې کوم یهود اوسېدل، دا کوم ځای نه راغلي؟ د یهودیانو مرکز دا خو یهودا دی که نه، د یهودا اولاد دی. یهودا څوک دی؟ د یعقوب علیه السلام مشر زوی دی. ای خو کنعان کې اوسېدل. د کنعان نه هغوی مصر ته څنګه راغلل؟ قرآن مجید د هغې دپاره سورت یوسف لیکلی، ټول رودا دی لیکلی چې څه چلو شو. دوی چې مصر ته رالل، د مصر نه دی دلته څنګه رالل؟ څه وجه وه؟ هغه وجه دا وه چې دوی په کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې پیشنګوی دی چې دا پیغمبر و طوبا کې پیدا کېږي. کله نور بې شمېره نمونه د هغې دي، بکا یو څه بل څه. او بیا د هغه د هجرت ځای به هغې چې هلته به ډېرې زیاتې کجوري هغې چې کله کته هغه سچویشن حالات نو هغې په دې پوه شو چې مکه مکرمه کې د دې ولادت دی او د دې هجرت چې کوم دی دا مدینه منورې ته. هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړلو دپاره راغلي دلته. دا ډېر نیکان خلک وو، اهل علم دي. کوشش یې دا دی چې په هغې اخري نبي باندې مونږ ایمان راوړو، د هغه دستو بازو شو. مکی جون کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه باره کې به یهود او نصاراو تپوسونه کول چې آیا تاسو کې داسې هلک پیدا شوی دی چې مور یې ژوندی وه او پلار یې د پیدایش نه مخکې مړ شوی دی، صورته کذا و کذا، شکل به داسې فلان فلان. دی به یې نه دی پیدا شوی، دی په دې انتظار کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لاړ نو هلته کې دا خلق هلته پاتې کېدل. هلته کې دې سره دوه غټې عہدې، یوه غټه عہده وه دینی سیادت دا یهودیانو سره وه، دویم مالی مشري معاش معیشت دا د یهودو مضبوط. نو کله چې یو سړی دینی سیادت هم هغه سره وي او مالداري ورسره ومي نو خلک هغې ته محتاج وي. مدینه منوره کې چې څومره خلق وو نو هغې به د یهودیانو په وینا باندې کارونه ټول کول، تر دې پورې چې اولاد نکاح به هم د یهودیانو نه تپوس کو چې زما دا ماشوم فلانی غواړي ورې کم، او زه د خپل ماشوم له فلاني ځای واده وکړم. دا تپوسونه به هغې نه کول د دیني سیادت ته وجه. چونکې ټول تجارت باندې حاوي وو، په دې وجه مال او دولت ورسره ډېر و. مدینه منوره کې چې کوم ځای مسجد نبوي دی هغې نه ګیر چاپېر چې څومره آبادۍ وې دا اکثر او بیشتر د یهودیانو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته راغی
نو دی پیژنده که نه پیژنده؟ قرآن مجید تاسو ویلی دی فلما جاهم ما عرفو کفرو به. کله چې دی لاغه پیغمبر راغی چې دی پیژنده کفرو به انکار یې وکړ هغه نه. انکار څه وجه وه؟ لکه دوه وجې کې مې چې ما وویل ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو باندې د هغې دیني سیادت ختم شو. لیډرشپ د دین د یهودو نه راووت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې راغی او تجارت اهل مکه خو ټول سوداګر وګه. یهود او نصارا هغه شان تجارت نشي کولی څنګه چې مکې والا کولی شي. په دې وجه دوه درې کاله کې دننه دننه معیشت د مسلمانانو طرف ته راغی او هغې ختم شو. د دې وجه نه هغې بیا خپل کورونه خرڅول شروع کړل. هغه بنو سلمه حدیث کې تاسو ویلي چې مسجد نبوي خوا کې څه کورونه خالی شو خرڅېدل. نو هغې ویل رسول الله وسلم نه تپوس وکړو چې دغه ځایونه خرڅېږي زمونږ ځای لږ لرې دی مونږ در شو. نو هغه وفرمایل چې نه مه راځئ خپلو کورونو کې یې تکتب آثارکم څومره لرې نه چې راځئ نو ستاسو قدمونه به لیکلي کېږي. په یو قدم باندې ستاسو نیکي ډېرېږي په بل قدم باندې ستاسو ګناه ډېرېږي. دا حالاتو دې حالاتو یهودیان په دشمنۍ باندې راوپارول. ظاهري مقابله خو هغې نه شوه کولی. ډېر ګمبیر حالات دي. تاسو تفاسیر وګورئ موږ سره ټایم لږ دی. صورتونو ما ته دوه ویلې شوي او پکې سیوا راغی او بار کې کتابونو کې دا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري هغې به د دې ډېر خیال ساته. سیدنا بشر رضی الله تعالی عنه زخمی شوی و. هغه وصیت کړی چې که زه وفات شم او د شپې مړ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه راغواړی. چا چې قصې نه یې باندې نو هغوی دا څنګه صحابه دي پیغمبر ژوندی دی هغه جنازې له نه راغواړي. دی هغه بېهوشه و خلقو خبرې کولې. چا به وایي دا منافق شوی دی چا به یې څه بېدینه شوی دی. ټولې خبرې هغه واورېدې راویښ شو وایي زه نه منافق یم نه یهودي یم نه بېدینه یم. ما سره خواږي یهودیان اوسېږي او د هغې پلیننګ دا دی چې د شپې په تیاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړي. نو زه دا نه غواړم چې زما په جنازه کې دی زما نبي شرکت کوي او هغه ته تکلیف ورسي. د هغې وخت د دشمنۍ دغه حالت د هغې ظاهري دشمني هم کړې ده او دا دشمني هم کړې ده چې یو ښځې له پیسې ورکړي دي او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوراک کې زهر اچولی دی. دا هر څه یې کړي دا ظاهري دشمنۍ هم کړې چې کله هغې کې کامیاب نه شو نو بیا د ښځو یو مرض دی هغې ته کوډې کول وایي. دا د ښځو مرض دی. د دې چې کم کوونکي که نه هغه ډېر ظالمان دي. هغې شپېته زره روپۍ غواړي 80 زره روپۍ اخلي 10 زره 8 زره. ښځې خو پیسې نه ګټي هغې ته اندازه نه هغې هر څومره پیسې ورکوي. تبا ملګری دی ټوکو دوکان یې زه ورسره کله کله ګپ لګوم لکه چا نه ډېرې پیسې ګټلی شي هغه چې څوک یې نه ګټي د هغې نه ډېرې ګټلی شي. زنانو ته هېڅ پته نه وي چې پیسه څنګه ګټلی کېږي خو چې چا ورته شین باغه خو چې دا کار به داسې وشي نو هغه هر څه خپل کالیم خرڅوي. دا د زنانو بیماري ده او دا د یهودو اصل مرض ده. قرآن مجید سورة البقره کې ویلي ده چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین هغې نه وروسته څه وایي بیا هاروت ماروت پسې روان شو شیاطینو لستلو پسې روان شو. قوم نه چې کله د الله کتاب لرې شي که نه نا قوم بیا دې مصیبت کې گرفتار شي دې لانجو کې گرفتار شي. کوړې منترې جادوګان دا کوي په دې بې شمېره پیسې ګټي. هغې زمانه کې هم یهود چې کله د الله د کتاب نه غافل شو نو هغې په دې پورې ونښتل. نن هم چې کوم خلک د قرآن په مفهوم نه پوهېږي نو هغه بیچارهګان په دې مصیبتونو کې اخته شوي. قرآن مجید یې یاد کړي حافظي
لیکن دننه نه خبر چې قرآن ماته څه وایي هغه هم دا څیزونه کوي دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم د امام ابو حنیفه رحمه الله څه مذهب دی چې یو سړی جادوګري نه ته به څه وایي سړی در مختار وګورئ شامی وګورئ بحر رائق وګورئ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې داسې سړی واجب القتل دی حکومت له پکای چې دی ونیسي قتل یې ولې هغه داسې حرکتونه کوي چې هغه مسلمانان تباه کوي د مسلمانانو کور نه تباه کوي قرآن هلته هم فرمایلی دي یفرقون به بین المرء و زوجه د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې به پې جدایي راوستله نای خلقو دا کار شروع کړ دا کار کوم ځای شی و دا مدینه منوره کې هغې داسې وکړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام و شیخ القرآن مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمه الله خپل دې کتاب ذخیرة الجنان کې د هغه نوم عبدالقدوس لیکلی دی خو ما ته نه معلومه چې څه نوم یې و خو بهر کې د نوم لیکلی دی عبدالقدوس یهودي و هغه یې وغلو دوکې ورله ورکړه پیسې ورله ورکړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منګزې مات غاښې د ګیرې ویښتو د سر ویښتو د یې وړله غیله او هغې په دې کې څه چلو کړو لبید بن عاصم یهودي او د هغه نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر چې وشو دا ځان له بحث دی چې په پیغمبر سحر اثر کوي که نه کوي نو قرآن نه معلومه ده چې کوي حدیث پرېږده چې حدیث د قرآن خلاف دی دا نوې د خلکو مغزو کې ډزې راځي سحر په نبي اثر نه کوي قرآن دا نه دي فرمایلی چې موسی علیه السلام ته څه ښکارېدل کله چې د فرعون جادوګرو رسۍ پرېښودې نو څه چلو شو په موسی علیه السلام د هغې اثر ښکاره شوی که نه ښکاره شوی سترګو باندې ښکاره شو که ښکاره نه شو یخیل الیه من سحرهم انها تسعی د هغه په خیال کې راتلل چې داسې دي ماران دې منډې وایي عجیبه خلق دی چې دا حدیث د سحر ځکه نه منو چې د قرآن خلاف دی چا وایي چې د قرآن خلاف دی د قرآن د صراحت خلاف نه دی خبره چې دا دغه ده که قرآن مجید کې دا لیکلي چې سحر په نبی اثر نه کوي نو دا به د قرآن صراحت دی قرآن کې داسې جمله نشته دا د ځانه خلقو یو خبره جوړه کړې دا منکرین حدیث چې دا حدیث د قرآن خلاف دی 1400 کاله خلق پس خلق پوه چې دا د قرآن خلاف دی نه امام ابو حنیفه ته پته وه نه امام بخاري ته پته وه نه چا صحابي ته پته وه د دې سند کې ټول صحابه هم شته که نه او عجیبه خلق دی سه استدلال کوم ځای کې قرآن سره خلاف دی دې ځای کې خلاف دی چې مشرکین ویل چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا پتا کې عقل شته دی مشرکین چې پیغمبر ته څه ووایي نو پیغمبر به د هغې خلاف یو لکه منکرین څه وایي مشرکین چې پیغمبر مسحور دی لہذا موږ به هغه ته مسحور نه وایو نو بیا خو مشرکین ویل چې دا پیغمبر بشر دی ته وایې بشر نه دی که دې ته الزام وایي دا خو هغې الزامات لګول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکه کې سحر نه و کړی شوی د هغې خبره غلطه وه هغه ته بشر ویلی دي سورة الفرقان کې نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر نه دی سورة الکهف کې هغه ته بشر ویلی دي نو ته بس چې بشر نه دی دا خلقو کار دی چا چې حدیث ویل دی دی بیچارهګانو حدیث خوالم نه دی ورغلی حدیث ویل دی دا نه وایي چې په منډه باندې بس یو مته نه ووایه تا حدیث ووایه حدیث د الله په فضل زه لږ اشنا یم حدیثو سره ما ته اندازه ده چې دا څومره ګران علم دی دا نهایت مشکل علم دی زمونږ خلک هغې دا څه وایي دا صورتونه یې 2 ځله نازل شوي دي عام علما دا وایي مکه کې هم نازل شوي مدینه کې هم نازل شوي دا ټولې هسې خبرې دا دواړه صورتونه مدني دي شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تراغی کتاب دے ذخیرۃ الجنان
21 دا ډېرو خلکو سره وي خو زمونږ خلک د فیسبوک نه وزګار شي نه بیا به کتاب وګوري چې کوم خلک فیسبوک یې ګوري کتاب نه ګوري په دې کې لیکلي دي شیخ الحدیث صاحب یہ قرآن جو ہمارے تمہارے پاس موجود ہیں دا قرآن مجیدونه کم چې موږ سره دي په دې کې د نمونو په دې صورتونو کې د صورتونو په دې نمونو کې یو غلطي ده څنګه اگر دارا چې سورۃ الفلق کو مکیہ لکھا ہے اسی طرح سورۃ الناس کو بھی مکیہ لکھا ہے یہ صورتونو کې لیکلي دي دلته کې چې دا دواړه صورتونه قبل از هجرت نازل شوي دي داسې نه ده دا لیکل دی کې خطا دي دا زما جملې نه دي دا د شیخ الحدیث صاحب جملې دي ځکه ما کتاب راوړی تاسو له چې دا ولولئ او تاسو سره فکر پیدا شي او تاریخ تا ته دې معلوم شي چې دا کم ځای نه دا غلط سرت لیکلی کېږي زمونږ خلک دې طرف ته توجه نه کوي ډېر قابل افسوس خبره ده پوهه خلک کوي توجه ناپوهه خلک نه کوي یو صورت یاسین خرڅېږي بازار کې ته ختم صورت یاسین وایي مبین پورې چې ورسي مبین پورې لومبي مبین پورې نو بیا لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تاسو په دې پوهېږئ چې قرآن د نظم او د معنی د دواړو نوم ده قرآن مجید کې دا صورت یاسین شته دی چې د هغې په میز کې 3 ځله او 4 ځله صورت الفاتحه لیکلي آیا مونږ ته دا اختیار حاصل دی چې مونږ قرآن مجید د خپل نظم نه وباسو دا کار کې یهودیانو کړی نو مونږ به ډېر بد ویلی وی چغې به مو والې وی خو چې کله یې مونږ په خپله کوو دا ډېره بې حسي ده زیاتې دی دا ظلم دی قرآن مجید کی صورت یاسین راواله په کې دننه مبین پسې بسم الله نشته دی دا اجازت تعالی چا درکړی چې ته د الله په کتاب کې قرآن یوازې د لفظ نوم نه دی شرعي اصولو سره دغه صورت یاسین قرآن نه دی قرآن د لفظ او د معنی د دواړو نوم دی افسوس دا چې خلک کتابونه ګوري د عقیدې وایي هم خلقو ته لیکن د هغې امپلیمنټیشن نه کوي چې دا مه کوئ داسې ما یو 2 نسخې ځان سره ایښي دي او ښیم خلقو ته چې دا زموږ پاکستان دی په پېښور کې لاهور کې پینډه کې د ختم د پاره صورت یاسین چاپ کېږي او علما زموږ بالکل خاموش ناست دي داسې صورت یاسین کوم ځای ده قرآن کې یعنی د خپل غلط چیز د خرڅولو دپاره مونږ قرآن کې هم د تحریف نه یریږو نه دا کار که چا غیر مسلمو کړی وی مونږ به ډېر د مردباد چغې والی وي چونکې موږ یې په خپله کوو لہذا مونږ ګناهګار نه یو دا ظلم زمونږ د عمل کې دا یو کپنی کې غیر تاج کپنی وای دا مولانا صاحب لیکلي دلته کې مولانا صاحب نواز سبق ویل ما استاد ده اور دے لکھی کہ یہ غلط ہے یہ صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں دادے کے 497 صفحہ مدنی ہے قرآن کریم کے صحیح نسخے بھی موجود ہیں جن میں مدنی لکھا ہوا ہے ان کو مکی لکھنے والی غلطی تاج کمپنی والوں نے کی ہے اس سے ان کا آگاہ بھی کیا گیا ہے مگر انہوں نے اصلاح نہیں کی دا زمونږ حالت ده اوس پکار دی چې مونږ دا مطالبه د یو قوم په حیثیت باندې حکومت ته پیش کړو داسې ډېر چیزونه دي چې هغه زمونږ منځ کې خوار دي تپوسونه وکړه خلکو نه قرآن کې څو آیتونه دي دار سړی به وي 4666 مشهوره ده زما مخکې چې څه وایي دا ورته یم تا کلکولیټ کړي دي په خپله نه جي زه یو घंटा به ولګاو ثواب به دې وشي که ہر کور کې قرآن مجید موجود دی د هر صورت په ابتدا کې لیکلي چې دی کې دومره آیتونه دي کلکولیټر راواله کلکولیټ که اوس پته به ولګي مونږ دومره بې حسه شوي یو چې 6236 آیات دي قرآن کې او مونږ وایو اسانتیا دپاره 6666 د بېنظیر چې کله لومبی ګورمنټو په کې ما په دې کار کړو بیا ما اوقافو محکمې ته په دې خط لیکلو خط هغې وخت اخبارونو هم چاپ کړو او دا خلک یې دې پابند کړو چې تاسو
معیاری د قرآن مجید آیتونه 6236 دي نه کې 6666 تر اوسه لګیا دی خلک دې ته ودواله وي موږ خپل کار کړی دی شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحم الله خپل کار کړی دی چې وایي دا صورتونه مکی نه دي دا مدني دي و دا کار خود صاحب اختیار دی او صاحب اقتدار دی خو زما په خیال دا خبره به تاسو بالکل لومبي دله اورئ مخکې هم نه یې اورېدلې ځکه مونږ د ایمان خبرو ته نه اوزګاري وو قرآن سره زمونږ سویم صدق قرآن خو زمونږ خلک اوري ډېر اوري خو هلې اوري چې په معنی نه پوهېږي روژه کې جمعات ډکې ته راوکې ولې په مطلب یې نه پوهېږي چې کوم ځای مطلب واضح کېږي هلته به یې څوک نه دا د یو قوم بدقسمتي ده چې ته پوهېږې نه په دې باندې ته به عقیده څه ساتې ته به عمل څنګه کوې نو قرآن مجید درسونو کې شمولیت کوي یوازې نه چې دلته کې خپلو جماعتونو کې ته چې کم عالم نه ووایه دی خو قرآن ووایه حدیث ووایه زده کړه په دې صورتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اثر ښکاره شو ابن کثیر لیکلی دی 6 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثر و خو هغه اثر د هغه په دنیوي کارونو باندې و دینیو کې نه و دا تصریح احادیثو کې موجود ده ابن حجر اسقلانی رحمه الله د هغې وخت یو کال لیکلی دی و د دې دواړو اقوال میس کې تطبیق سره ما ته لا نه دی معلوم څه تطبیق کله معلوم شي بیا به وضاحت وکړو ځکه 6 میاشتې یو کال کې 6 میاشتې فاصله ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر څنګه ښکاره شو نو اوس خلک سحر معلوموي کوډې معلوموي منترې دي خلکو سره صادره به اوسي لپټه به اوسي نو پیر صاحب اول کچ کې نو دا 3 لیشته وختل بیا کچ کې دا 4 لیشته وختل بیا یې په دې سحر ده دا دکاندار غز دی بس کله سختۍ سره راخ کې جدا وي او که نرمۍ سره برېدي جدا وي د سحر د علامت کم ځای لیکل دا ټول دروغ دي د سحر علامات که قرآن مجید سے لیکلی دی یا حدیث کے سرازی نہ ہو آئے یفرقون به بین المرء و زوجه یو سړی چې شادي شدی نو داغه او داغه د ښځې منځ کې به همیشه نه لګي دا سحر علامت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر ښکاره شوی و د څه شي د هغې حافظه خرابه شوی حافظه متاثر شوی یې غالب شي بدا 2 علامات دي دیکھو نو څه علامت نشته دا کاروبار د پاره خلکو کاروبار دی دنیا کې 2 کاروبار نه دي چرته تاوان نه کوي یو د قبر خرڅولو کاروبار او یو تعویذونو خرڅولو کاروبار تا تاوان نه کوي همیش د پاره مزه کی سړی چې د 2 کار کوي دا خلکو کار دی سحر کیږي ولې نه کیږي لیکن سحر معلومې دی نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم اوس د کل کائنات دا ټول مخلوق راجمع کا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خاورو ته نه رسي لیکن آیا هغه ته معلومه وه چې په ما سحر شوی یا هغه ته دا معلومه وه چې دا فلاني کړي دي یا هغه ته دا معلومه وه چې دا فلاني ځای پرتی دي دا ټوله 2 نمبري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کرا دی د شپې خوب ولیدو تاسو پوهیږئ په دې چې خوب د انبیاء کرامو وحی نو پای کې ځای وښودلی شو پای کې سړی وښودلی شو دې کوټمارو خو زمونږ کور نه تباه کړل یوې ښځې ته به وایي په تا خواښې دا چل کړی دی نو خواښې ته وایي ستا باندې انګور دا چل کړی دی دا د چا وی دا پلاني سړی هلته مولوي صاحب هم لا وایي زمونږ استاد محترم الله دې وبخي هغه وي زمونږ دا خلک وي چې نیت مې کړی په دې کافر امام پسې الله اکبر سړی جادو کې مسلمان دی جادوگر نہیں سب مسلمان مسلمان نہیں جادوگر کوډمار مسلمان نہیں ولې هغه د شرک هغه داسې حرکتونه کوي چې هغه د یو مسلمان د پاره د هغې گنجایش نه پیدا کېږي چې څومره ډېر پلید شو دومره به د هغه سیر ښه اثر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم نو ملائکو خبر کو
بیا څه کسان یې واغستل لړ زروان یو کوی و هلته نه یې هغه راوښکلې ویې کتې او بیا هم پای کوی کې دفن کړې پټې کړې چې د دې اثر خور نشي. هغه ټایم کې دا 2 سورتونه نازل شو، سورة الفلق او سورة الناس. علاج د سحر علاج به زیبل خامن نه مو وایي چې پلان کې سړی دی او تعویذ کوي او دم کوي. دا آخري صورتونه دي، دته معوذتین وایي. خلق وی زما استاد خپل اثر نه گئی ولې نه گئی قل الحمد هغه خپل اخون پنجونه ده کنه. اجدا خبره د انسان د اخلاص او د هغه د عقیده اثر وی، لیکن اجازت هر هغه چا درې چا مسلمان چې کوم مسلمان دی ناغه ته دې صورتونه ویلو اجازت نه بلکې حکم دی جدا وایي. خبره تو دیکھیے سوئی اللہ سویل غاری قل او آیا اعوذ عین و زال نہ اترے عین و زال پناہ تو او آیا اعوذ برب الفلق فلق منی چودل کلاویدل او آیا ز پناہی غوارم پرب الفلق سرخ. فلق قرآن مجید کے کلا اللہ توئی فالق الاصباح د شپې نه سبا روباسي فالق الاصباح. کله وی فلق الحب والنوا دانې وډوکي الله چیخ زمګه کې دفن شي دی الفلق د دې تعلق سره سحر سره هغه دارې چې پیغمبره کستا یا د مسلمانانو حالات برباد شوي ستاسو زړه نیولی شوي نو د هغې زړه نه د امید یو کرن چې څوک پیدا کوي د هغې ذات ته رب الفلق وایي. د هغه پناه کې لړ شي. تارونه مارونه دا سړی نشي بچ کولی، چلې ملې ګوتمې مطمې دا سړی نشي بچ کولی. قل اعوذ برب الفلق او آیا زه پناهي غواړم د رب الفلق سره من شر ما خلق. ما خلق مخلوق ته وایي د شر د مخلوق نه. مخلوق کې شر می او خیر می، اوبو کې خیر هم شته او شر پکې هم شته. هر انسان هر زنده سر دا اوبو ته محتاج ده، لیکن کله چې اوبو طوفاني شي نو بیا څه چلی معامله خراب شي، بیا د خلک پناهي غواړي. بجلی د الله یو لوی نعمت ته موږ له راکړی دی، خو که یو سړی یو بربند تار له ګوتې وړي بغیر دستانو نه څه چلی، دا په کې شر ده. خو دا شر په انسانانو کې وي، هر چیز کې خیر او شر دواړه موجود وي. که دا مخلوق دی من شر ما خلق د مخلوق د شر نه ربا مخلوق کې چې کوم شرور دي د هغې شرور نه زه تا سره پناهي غواړم. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق شپې ته وایي خورېدونکی. ومن شر غاسق او د شپې د شر کله چې خورش کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل ماشومان زم الیکم صبیانکم دا کور ته راولئ. موږ ته حدیث نہیں معلوم، نو موږ یې مازدیګري کې بار وباسو نو چې هلته کې ویرېږي نو بیا خلکو پسې ګرځو چې دا راله دم کړه. ولې خلکو ته دا حدیث نه معلوم چې ماښام کې چې شپه خورېږي نو زم الیکم صبیانکم دا کور ته راولئ. که بار هم ځي نو ته ورسره یې. البته چې شپه خوری شي نو بیا دا چا چې د مناظرې زړه کېږي نه دی بیا ما نه بل ځای تپوس وکړي چې څه کار راغی ما هغې ته پرېږده. خپله دیني خپله علمي مرتبه مو ښایي خبره پوهېږم که نه. ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د غاسق نه داسې خاص خلق دی ګرځي دی دنیا کې بس دا قسمه حرکتونه کوي دی.
ومن شر غاسق او د شر د هغې خورېدونکي نه د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې خوره شي. خو د شپې په تیاره کې شیاطین خورېږي د شپې د تیارې خورېدلو سره. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ماشومان به یری ضم الیکم صبیانکم دا ماشومان ځان سره پیوست کې جوخته کې ځان سره د دې لپاره چې دا یریږي نه. اذا وقبا کله چې اخور شي دا پوکی کول ته ویل شي نون فیفه پوکی کول. او د شر د نفاساتونه د شر د پوکی کوونکو نه فل عقد په غوټو کې چې کوم خلق پوکی کوي نو دا غي نه زه پناه غواړم. دلته کې دا صفت دا نفاسات دا مؤنث ده. عام مفسرین هلنډه مختصر خبره گئی مختصر خبره د محدثینو دارا چې اصل خبره دارا چې لبید بن عاصم یهودی کله سحر کو نو هغه سره د هغه لوڼو هم سحر کې شرکت کړو. د دې وجه نه هغې دا وایي چې نفاثات نه مراد زنانه دي یعنی د شر د هغې ښځو نه چې هغه پوکي کوونکي دي په غوټو کې. لیکن تفسیر روح المانی کې لیکلي دي چې دا اصل کې نفاسات صفت واقع د نفوس هغه نفوس چې هغه محذوف دي. ومن شر نفوس النفاثات فی العقد اهل علم پہ پوئیږي عربي والا عام خلک پہ نه پوئیږي. او د شر د هغې نفسونو نه چې هغې پوکي کوونکي دي په غوټو کې دا معنی چې وشي نو دې کې به دواړه داخل شي میل او فیمیل به دواړه دې کې داخل شي. او کله مونږ یوازې نفاثه مؤنث صیغه وګڼو نو بیا په دې کې میل نه ور داخلېږي نارینه پکې نه ور داخلېږي. زما پنیس په دې کې د تفسیر روح المانی چې کوم عبارت دی بهتر دی. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغه چانه چې پوکي وهونکي دي په غوټو کې. غوټه کې پوکي ورکول دا د ساحرانو کار دی. زموږ د علاقو کې یو کار دی د خلقو ستا د دې کې هم شید وي بندونه تړي خلک دا د سحر قسم دی. دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاج په طور قرآن مجید لوستل ښودلي دي چې دا ولولئ دمول هم شته دی لیکن بند تړل نشته. قرآن نه څه معلومېږي دا چا کار دی دا د مسلمانانو کار نه دی دا پرېښودل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته راغی ډېر خلک مسلمانان شو کې یهودیان مو نصارا مو نارینه مو زنانه مو تو ډېر برال هغې به خپل دمونه وښول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله طلا نه وې راغلی نو موږ به دا دمونه ویل. اوس دا دمونه وایو که نه وایو نو هغه باید دمونه موقوف کړل دا مه وایه مسلمانانو کار دی. زمونږ خلک هره خبره ځان ته خفه کېږي ستاسو کرد نه کوي. زه خو دا بار بار وایم چې که یو سړی ما ته زما د عمل د اصلاح دپاره څه خبره او پکار دی چې زه د هغه شکریه بیا ادا کړم ځکه ما باندې خوږېږي. خو زمونږ ذهن خو دغه نه دی مونږ خو چې کومه خبره کوو نو هغه هم د اعتراض په بنیاد باندې. یو سړی مونږ ته د اصلاح پته ورکړي نو هغه مونږ ته هم بده خبره ښکاري. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا څیزونه بدلول چې دا بدل کې دا مو وایه دا مو وایه دا ووایه دا ووایه. کم کسان چې دمونه اچوي نه د خپل عالم نه تپوس وکړي چې زه دا دم اچوم دا څنګه دی نو که صحیح نه به تا ته وایي چې وایه ټیک دی دشمني تا سره څوک نه کوي. او که هغه دا وایي چې دا غلط ته نه پرېږدي دا بس ته څوک مه سنډوه چې زما پلار داسې کول نیکه داسې کول. مونږ په خپله هم ډېرې غلطۍ کوو زمونږ مشران هم کولې غلطۍ نه الله او د هغه رسول پاک دي دین هغه کوم چې قرآن او سنت کې ته نورو خلکو نه غلطۍ کېږي. ومن شر حاسد
دا حسد کون کی نا کله چې هغه حسد شروع کی. حسد شعر حسد دا شعر چې په یو بنی آدم باندې د الله سره انعام نعمت موجودی او بل سړی دا وی چې دل سره ورکړي دا مال پکارو دې ته حسد وای. یو سړی چې کله حسد شروع کی دا اصل کې اعتراضی د الله په ذات باندې. ته دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حسد ته حالقه وای. چاړه ده هغه چاړه نه چا ویخته خري بلکې هغه چاړه ده چې دا ایمان خري. ځکه دا الله په ذات داغه په فعل اعتراض کول د مسلمان کار نه دی. مدالم بنے سورت الفلق تے پسے بیا اللہ اکبر ویل پکار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس سورت تتم مرخ تدوارو سورتونو دعوی یو دا اگا دارا چه دا غزات پا پناہ کے راتلل پکار دی کم تا چه اللہ ہوئی کم چه رب الناس دے کم چه ملک الناس دے کم چه رب الفلق دے اگا پا پناہ کے راتلل پکار دی. او آیا اعوذ زپنائی غوالم برب الناس دا خلق و دا رب سرخ دا خلق و رب سوک دے اللہ الخالق ابتدان والمربی غزان والغافر انتحان. آغا ذات چه دا ٹول مخلوق پیدا کر دے ٹول لخوراک ہم ورگئی تربیت ہم ورگئی تربیت دینی ہم کئی تربیت دنیای ہم کئی. تربیت دینی دا پارا پیغمبران را لے گی رسولان را لے گی کم خلق چداغی خبرو منین الغافر و امتحان آخرت کی غی معاف کی دا ذات توئی رب الناس. او آیا پنائی غوالم ز رب الناس سرا ملک الناس ملک بادشاہ توئی اللہ اختیار مند ہم دے اللہ بادشاہ ہم دے دوڑ دی ٹول داغا ملکیت تے زکورتا ملک ہوئی اور مالک ہم دے مالک یوم الدین الہ الناس معبود دے خلقو دا اللہ درے صفات ذکر کرل رب الناس ملک الناس الہ الناس. مقابلے کی چھ سوک دے نہ آگا یو سڑی ذکر کرل رہے آگا شیطان دے من شر الوسواس الخناس دا شر دا آگا چانا چاہ وسوسی اچھے ان کی رہے الخناس دا شیطان نم دے شیطان خکارا چابانے نشی رات لے دا چاہ ازلچ جوندے ہی دا اللہ یاد پکی دا اللہ ذکری پکی او غافل نہیں شیطان اگا تیس نشی ویلے. کم سڑی کے چھ غفلت راگے ناغا شیطان پاگا حملہ کی شیطان تا خناس پدے کرے انسان غافلی شنو دے حملہ ہوگی اور کرے چھ انسان اللہ ذکر کی نو خنسا دے اخپل خلطہ مباسی رستوشی. الخناس شیطان دے صفات دری ذکر کری دا اللہ اور مقابلے کی یو شریر لکل دے اور مخی کیوں گورا التویل برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب التگی شرور آگا گنو اور داغے پا مقابلے کی اعوذ برب الفلق ویلو دا ربط یو طریقہ دے دلتے کی دالی صفات ویلی دی اور شر و سر یو دے. الذی یوسوس فی صدور الناس آغا چاہ وسوسے چاہی دا خلق پزنونوں کی شیطان ظاہر کے وسوسے چاہی منس کے ڈیرے وسوسے چاہی منس کے چاہی وسوسہ راشی منگ بسکو حدیث کے داغے علاج خود لے منگ خلق حدیث تندر آدھی دین اور کتابوں نگو حدیث تراشب دین خلق نبی نزدہ کئی حدیث کے دائے چے انسان تا زلگے وسوسہ راشی پا مانزکے تو دیر منس ادری ستاب دکی کم دے چے وہی التری ادری بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے ہوئی او گس طرف ترے اگا چوف کی خود تفل لے ہوگی تفل دا سی چاہے سر لگ تکانی لڑش دا علاج دے دا دے یو ظلو کی نبیاد منس دا غزہ نشورو کی کم دے چے پرے خیو شیطان استاخوالا بیان رضی و زمون خلق بخوا مخوا پدے چاہ سفارش والی گا چرا پلانے مولی سے پدے بارے کسو ہوئی چاہے سری حدیث کے موجود دے منسوخ نہ دے چاہتے ایسا تکلیف نشتہ رہے نور سو رکاوٹ بگی نشتہ رہے دنیای کار نہ دے دمونز دا خک ولو سرے تعلق دے نولے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث عملو نکلی چلے با دیکھیں خو مونگا ہر جائے کہ دے تگو جد اخپل
خوښې یو چشمه ورته لګو چې د هغې مطابق دی که نه ده. دا حدیث کې علاج ښودلی چې مونځ کې د وسوسو علاج دغه دی چې مونځ ودروه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او فلیلتفت الی یساره خپل ګس طرف ته چوف کړي. هغه چې وسوسې چې د خلکو په سینو کې من الجنة والناس خواک هغه د جناتو نه او خواک هغه د انسانانو نه. دې نه څه معلومه شوه چې شیطانان پیریانو کې میخ خو شیطانان په انسانانو کې میخ. قرآن دی، قرآن آخری آیت من الجنة والناس. ضرور داسې شریان کله انسانانو کې او کله پیریانو کې. عبداللہ ابن مبارک مشهور تابعی هغه زه د جنی شیطان نه یریږم، هغه چې په ما حمله وکړي زه وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا زما خیال نه راځي. خو انسی شیطان په اعوذ بالله نه ځي چې ملګری د شیطان شي که نه دی په اعوذ بالله نه ځي. هغوی د سره به جنګ کوي. د جنګ طاقت به یا څوک لري یا ونه لري. دا آخري دوه صورتونه دي دې ته معوذتین وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا دوه صورتونه ښودلي دي چې دا لولې د هغه عمل کې د سحر فرض مونځ پسې او د ماښام په فرض مونځ پسې معوذتین شته دی. نو مونږ خو د سحر مونځ ښیې پسې ټایم یې که نه ځان څه زر زر بېغمه کړو صبح صبح وګورئ د سبحان الله وایو سبحان الله باندې خو ټایم لګي او صبح صبح زر زر وشمېري که صبح صبح مو وایه سم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله 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 یو 3 منټه به لګي نه زر در بس یو کړله ته وباسي بس په مخه باندې هغې سره هم ګپو لګ ودې ته اوس ګزګار نه وي د سره. دا سحر فرض مونځ پسې مو وایه ماښام فرض مونځ پسې مو وایه. خو مونږ خو وایو چې ماښام فرض پسې سنتي هدې پسې. شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا رحمه الله د هغې استاد دی او تره هم دی. چا چې د رشید احمد گنگوئی رحمه الله کتاب الکوکب الدری جمع کړی د خپلو شیوخو کتابونه وګورئ هغې کې لیکلي دي چې د احنافو د دې قول څه مطلب دی چې کم مونځ پسې سنتي نو پای پسې ناسته مکروه ده. د دې څه مطلب دی؟ ناغوی د دې مطلب دا دی چې کومو فرضو پسې سنتونه وي ناغې پسې دومره ناسته مونږ کولی شو چې پای کې 2 رکعاته نفل کېدی شي. د هغې د سیوا ناسته مکروه ده. الکوکب الدری کې دا لیکلي دي. تفصیلات خلک وګوري د خپل مذهب کتابونو کې وګوري بل خوا دې نه ځي. کم چې مسنون څیزونه دي مونږ کولی شو غیر مسنون څیزونه نشو کولی. مثلا ما فرض مونځو کو غپ ته کېناستم دا ټیک نه دا درست نه مکروه ده څیزونه دي. ونه دا څنګه ممکن ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی او هغه ښودلی دی نو ستا په خیال هغه سړی مسلمان پاتې کېږي چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته یا د هغه حدیث ته مکروه وایي؟ دا غلطه خبره. د فقهای کرامو د دې وینا مطلب دغه دی چې دی د اسې نه کیني اسې ناسته مکروه ده ګپ شپ لګول مکروه دي. نو دا علاج د سحر هم دی او دا علاج د ټولو جسمانی روحانی بیمارو هم دی. الله نه دعا کوو چې الله رب العزت د دې ځای د درس ته مزید ترقی ورکړي او الله د ټولو مسلمانانو اوریدونکو لا توفیق ورکړي قرآن مجید د زده کولو په قرآن مجید د عمل کولو. دعا وکړئ چې الله رب العزت په امت مسلمه عموما او په پاکستان خصوصا خپل فضل و کرم وکړي. الله رب العزت مسلمانان یو بل ته نزدیک کړي د دې منځ کې اتفاق او اتحاد راشي. که څه بدظنۍ دي الله دې دام ختم کړي او کوم خلکو چې موږ ته دین را رسول دی قرآن را رسول دی حدیث را رسول دی فقه را رسول ده د دین سمجھ را رسول دی الله که هغوی ژوندي دي نو هغوی له مزید توفیق ورکړي چې نور ستا د دین بیانات وکړي او که هغوی وفات دي نو یا الله هغوی ټول وبخښ یا الله د هغوی قبرونه د نور نه منور کړي. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان
वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।